بیګا ماته یو کس وي چې یاره مولي صاحب یینه ورکول دې کې ثواب شته ما ورته لکه ښکلې خبره دې وکړه قرآن کریم 2 پاره انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر دغلته کې دم ټکې راغلی دم وینې ته تفسیر معرف القرآن د مفتی محمد شفیع رحمه الله دا غره والا معرف القرآن 2 سپاره دقه آیت راواله هغه لیکلي دي د قرآن د دې آیت په تفسیر کې چې یینه ورکول جایز دي یو انسان بیمار دی او ستا سره ګروپ او د بلډ ګروپ برابریږي هغه له ته یینه ورکولی شي خو د ثواب نیت په پکې نه کې که د ثواب نیت ته پکې وکړو کافر شوي د ثواب نیت په پکې نه کې چې زه د فلانکي له یا د فلانکۍ له د بیمار له او پازیټیو بی ای بی هر قسم یې نه چې ته ورکې هر قسم ګروپ چې دی دا ته ورکې او د ثواب په نیت یې ورکې چې الله به پې ماله اجر راکوي په دې انسان کافر کیږي د انساني همدردۍ تحت پې ورکې دا یو انسان دی زه د دې انسان سره انساني همدردي کوم چې ده ته خیر ورسي سره د ښېګړه وکړه خو د ثواب نیت پکې مه کوه دې وجې نه بیهقي کې روایت دی انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي کم انسان چې د پریشان حال انسان مرسته وکړه مدد یې وکړو الله پاک په دله 3 مغفرت ولیکي په دې 3 مغفرته کې به یو مغفرت د دنیا د ټولو کارونو دپاره کافي شي او دا 2 مغفرته دې باندې به الله تعالی قیامت کې درجې بلندي کړي زما عزتمندو دا یو پریشان حال دی که نه اته انسان بیمار دی رور ورته بیمار دی خور ورته بیماره ده بچی ورته بیمار دی اته د یینې ضرورت دی لاړ شه او بغیر لیت ولعل هغه له یینه ورکه تا د یو پریشان حال پریشانی ختمه کوه تا هغه له سهولت ورکو الله به تاله 3 مغفرت درکړي یو به دې د دنیا دپاره کافي شي او په 2 به دې څه وکړي الله تعالی آخرت کې درجې بلندې کړي نو زما عزتمندو د قرآن نه ځان خبر کو د شریعت د اصولو نه